بس چې داسې افواګانې موږ هم اورو، څوک وایي لقمان اسپتال لپاره یالي، څوک وایي منتخب نمایندګان چې دي هغوی کوشش د هغوی ځان لایلي، او پته به چې په 22 جون باندې لګي. 22 جون باندې ټنډر دی که نه چې د هغې نه وروسته چاته په وله کېږي چې د هغې نه حقیقت په د هغې نه وروسته پته بیا لګېږي. جی موږ خو تقریبا د 1 جنورۍ نه روډ ته راوتي یو، بیا هم په روډ باندې یو. که هر چا ته واغستو د دغه ګیټ مخې ته به موږ ولاړ یو چې څو زموږ سره انصاف نه شوی. دغه ټایمه پورې موږ خو بریدونه دغه ځای جي سرینا هوټل چې دی نو دا صرف سواد سرینا هوټل نه و جي، دا د ټي پي ایس په انډر کې کار کوي. او څومره څنګه چې ما ووي ساوت ایشیا، مشرق ایشیا، پاکستان کې د دې په 36 ملکونو کې برانچونه دي. نو دا اوورال ټول د ټي پي ایس لاندې کار کوي. او زموږ دا کسان خو هېڅ هم نه دي. په اسلام آباد کې 2700 کسان کار کوي. دا 70 کسان که فرض کړو صرف د پاکستان په یونټ هم ډیوایډ کړي نو زه وایم چې 115 کسان به په یونټ ته لاړ شي. څه نه څه ګزاره به زموږ کېږي چې لکه اوس زما کرنټ تنخواه چې هغه 65,000 روپۍ و که نه جي. نو دلته کې تاسو ته پته ده چې په سواد کې نور داسې څه کمپټیشن او هوټلې نشته چې دومره تنخواه ورکړي. خو دا ده چې لکه زموږ ګزاره پرې روانې هغه د کوره چوله پرې بلېږي. اوس خو جي موږ ډېر شرافت او په یو مواظب طریقه باندې درخواست کوو، خو که ونه شو نو بیا به موږ د زنده‌باد او مرده‌باد ناره به موچتو. نو زموږ ورته ریکوست دا دی چې په یو ښه طریقه موږ اواز اوچت کړو. موږ د هغې ریسپانس هم په یو ښه طریقه راکړي. او 15 میاشتو نه موږ بېروزګاره یو، موږ دې په روزګار کړي. که نه سړی چې تنګ شي نو چې بیا په جنګ شي، بیا دغه سره بل لار نه پاتې نه شي. یاره جی خو اوس هم تقریبا کم حالات ګوجو په حالات کوس نه دی. تاسو کوس دن لاړ شي نو لکه هغه شانتي د بوټو هغه ټریمینګ هم نه کېږي. هغه شانتي هغه مالیان چې وو نو لکه وته مالیانو پای کې اوس یو مالي کار کوي نو لکه تقریبا تبای سټ روان دی. کم کمرې چې وي، کم کارپېټونه چې وو، کم جنریټر چې وو، په دې کې ډېر غټ پلانټ لګېدلی دی. نو لکه هغه بند پروت دی او یو شی چې بند پروت یا خرابېږي. نو تقریبا څنګه چې شاته د پی ټي ډي سي خراب شو، خښتې مخته د خلکو ویوړې دغه شانتې په دې سرینه سره یو ځل وشو. دا زموږ یو هوټل نه و، دا قومي اساسات دی چې د سواتو دا موږ ته یو ورثه پاتې شوې ده او هغه تباه کېږي. موږ خو موږ سره کوم ظلم وشو خو جدا خبره ده، خو لکه دا د پوره سوات سره ظلم دی. دا اساسي زموږ یو اساس تباه کېږي او لکه هغه آوټسورس کېږي او ختمېږي. نو جي ټوریزم ډپارټمنټ که ساتلی شو خو پی ټي ډي سي به هغه ښایسته ساتلی او ډېر ښکلی پرنینګ روان و. د هغې اوس موجوده کنډیشن تاسو لیدلی دی چې هغه خر شو ختم شو. نو داسې دا به هم دغه شي. او موږ خو حکومت ته دا درخواست دی چې دا یو داسې کمپنۍ له ورکوي چې هغه یو چین لکه میرټ شو، پی سی شو، او بلکې انټرنیشنل چین ورکوي لکه څنګه چې سرینا او اواري چین دی چې هغه صرف په پاکستان کې نه په بهر ملکونو کې هم لکه د هغو برانچونه دي. او مخکې بدل د پارنر راتلو اوس پارنر بند شوي دي. نو هغه زموږ دپاره چې بیا ګولډن چانس دی، په کور کلي پاتې شو. هغه زموږ دپاره بهتره ده. باقاعده چې موږ تللي وو هغو ته یې پکې د یونین اف هیډ لیټرې کړي دي. ډي جي ټوریزم سره هم حبیب عارف صاحب په هغه ټایم کې وو. د هغه سره زموږ په 27 دسمبر باندې ملاقات هم شوی. موږ یونین کابینه تللي وو او لیټر یې ورته پکې مېښود. نو هغه وایي چې یاره په شرایطو کې به زه دا شامل کړم چې هر چا یې ورکوو نو لکه هغه به نوی سټاف نه لي هم دا زوړ کسان به دغه کوي، کور کلي به پاتې شي. دا ورسره ایډ کوي. بالکل جی.